بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يحدث السارق في السرقه. دا باب دی په بیان د هغه شي کی چې سارق پیدا کوي په سرقه په مال مسروقه کې. مال مسروقه کې کله زیادت کوي کله کمی کوي، نبی به څه حکم وی لاس به کټ کیږي کنه، او دغه مال مسروقه به کوم صورتونه کې د سارق جوړیږي دغه بیان راته کوي. ومن سرق ثوبا فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي 10 دراهم قطع. ونبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع. لکبر وګورئ، یو سړي د چانه کپړه پټه کړه او به په کور کې کم کور نه چې پټوله عملته وشلوله په منځ باندې، د هغې نه پس بار کړله، خو بار هم لا د 10 درهم و قیمت یې وسم نصاب د سرقې لا برابرو، نو لاس به کټ کېږي که نه، طرفین وی لاس به کټ کېږي. امام ابو یوسف رحمه الله وی لاس به نه کټ کېږي. تاسو پوهېږئ، نور به قصه کو وګورئ ته. ومن سرق ثوبا، چا چې پټه کړله کپړه، فشقه فی الدار، او به یې وشلوله په کور کې، او که په کور کې ونه شلوله بار یې وشلوله، بیا ټول اتفاق د لاس په کټ کېږي، هم کې اختلاف نشته. بنصفین ثم اخرجه، به یې بار کړله، وهو یساوي 10 دراهم، حال دا چې بار هم دا د 10 دراهم وه، او که بار یې ویستله د شلیدو په وجه قیمت 10 دراهمو نه راکم شوی، به هم اتفاق د لاس په نه کټ کېږي. اختلاف کله دی چې دا دوه قید دی. وګورئ، قطع لاس به کټ کېږي. و نبي یوسف رحمه الله انه لا يقطع، لاس به نه کټ کېږي. وجه لأن له فيه سبب الملک. دلیل واورئ، امام یوسف رحمه الله وی د ملک د اسباب نه یو سبب دام دی چې سړی د بل په مال کې تغییر وکي، تغییر فاحش، د بل په مال کې تغییر فاحش وکړو، دا شی وستا شو غلبه قیمت ورکي. نو چې کله د په من دا کپړه وشلوله، نو دا کپړه د ده شوله، نو خپله او لا غلا شوې نه ده، ځکه د کوره بار کړې نه ده. نو چې کله د کوره بار کوله خپل مال یې بار کړی و، نو غلا راله سرقه رانه لاس به نه کټ کېږي. لأن له فيه، ځکه د ده دپاره په دې کپړه کې سبب ملک رالی، هو الخرق الفاحش، خرق الفاحش، هغه غټ فاحش شلولو، فإنه يوجب القیمت، نو دا قیمت واجبوي. هلکه اوس به د چا کپړه د هغه له قیمت ورکې یو دا واجبوي. وتملک المضمون، یو بل دا واجبوي چې دغه شی دا مضمون کپړه چې د دې دا سړی مالک شو، نو خپل شی څوک بار کړي د کور نه، لاس یې کټ کېږي. وسرق المشتري اذا سرق مبيعا فيه خيار للبائع، بایع په مشتری باندې یو شی خرڅ کو او ویل ما ته خيار دی، نو تر څو چې بایع د خيار وي د بایع د ملک نه وځي، خو مشتری رالی دقه شی پټ کو، پوهېږئ که نه پوهېږئ، نو دا خو د بایع شی پټ کو، بکار دا ده چې عیب پکې خبره پکې شته که نه، مبیعانو صرف. ښه بیا واورئ مسله، ما په دې سړي باندې کتاب ورخرڅ کړی او ما دا ویلي چې کتاب مه یاده موټرسایکل کا، په دې مې موټرسایکل ورخرڅ کړی او دا مې ویلي 3 ورځې پورې به ما ته خيار وي، بایع ته خيار و، او قانون دا دی چې کله بایع ته خيار وي، مبیع د بایع د ملک نه وځي. مشتری رالی دقه موټرسایکل یې مانه پټ کو، دا سړی نو زما نه موټرسایکل پټ کړی، په کار د لاس کټ شي که نه، خو نه کټ کېږي. وجه څه ده؟ د مشتری دا قبضه دا وړل دا سبب ملک دی، دې معنی مالک شنو ربای خو شوی وه، زمان پې رالی، نو لاس یې نه کټ کېږي. دقه شان دلته سبب ملک موجود دی، لاس پې نه کټي. وسرق المشتری چې دی اذا سرق مبيعا فيه، داسې مبیع چې باغی کې خيار للبایع ولهما طرفین، ورته فرمایي طرفین قول مفتا بهم دی، ان الاخذ وزع سببا للزمان لا للملک. بر وګورئ، دا کپړی چې د کوره راخیستله دا سبب د ملک نه دی، سبب د زمان دی، چې تا کپړه راواخیستله ودې شلوله په تا زمان رالی، دا نه چې تی مالک شوې. نو ولې ملک هم راځي که نه، و یا خو ضرورتن راځي، یو طرف ته زمان هم مالک ته ورکوي، یو بل طرف ته ملک هم لا د مالک قایم وي، نو بیا خو دوه بدل او مبدل به دواړه د یو کس په ملک کې راشي، دا کېدی شي چې هلکه کپړه دې وله وشروله قیمت به مغله ورکې،
ورسره د کپړې مالک هم هغه دی نو بدل قیمت او مبدل دا دواړه د یو کس په ملک رال دا کېدی شي نو د دغه ضرورت نه چې بدل او مبدل یو ملک نه جمع کیږي نو موږ ضرورتن داسې ویل چې د کپړې به څوک مالک شي سارق د بدل به څوک مالک شي پوهېږئ که نه پې نو دلته د اخذ د کپړې چې راخیستله د دې وضع د دې دپاره نه ده شوې دا چې ملک دی راشي دا سبب د ملک نه دی پاتې شول ملک راتل هغه ضرورتن دي کوم شی ضرورتن ثابت وي هغه بقدر ضرورت وي نو داسې درجه مه ورکوه چې خپل شی بار کړی دی ملک خو مو ضرورتن راوستی دی ولو ما ان اللفظ اخذ چې دی اوس یا سببا دا وضع شوی چې دا به سبب وي د زمان لا للملک ملک د باره به نه وي وانما الملک ملک چې یثبتو دا به ثابتېږي ضرورت اداء الزماني د دې ضرورت د وجې نه چې دا خو زمان ادا کوي کیلا یجتمع البدلانی او به جمع نشي بدل او مبدل فی ملک واحد کې ومثله او دغه شان کم شي چې ضرورتن ثابت وي دا شبهه نه راولي ښه چې موږ قطعیت ختم کو لا یورث الشبهه شبهه میراث کې نه راولي کنفس الاخذ لکه نفس اخذ سے شبهه نه راولي نفس الاخذ کوم سره مالک جوړیږي نو ته به چا بم به لاس نه کټ کو څنګه چې رخصتل لاش لولي نه و دغه رخصتلم سبب بعیده لیکه خیلم وي ځکه کدی بس شلول وکړه تغییر وکړو به مالک جوړیږي نو دا سبب د ملک دی لہذا دې سره هم دی به شبهه پیدا شي به په دې معنی منګه قطعیت ختمو پته نه لګي پوه شوي په دې اخیری خبره کنه کله چې یو څه غلا کوي یو شی رلی نو الته دا ممکن ای کنه چې بدی شي کې څه وکي تغییر وکي ا دې تغییر د بارا سره سبب څوک دی اخذ دی نو تغییر به سبب د ملک دی نو اخذ د هغې سبب دی نو ګویا اخذ سبب د ملک شو نو به دلته هم وایي چې هلکه لاس به نه کټ کوو سبب یې موجود شوی دا کافي ده کنفس الاخذ بل مثال یې واوره وکما اذا سرق البایع معی بندې که مبي اندې هلکه معی بندې ستا کې څه دی باعه بخلاف د دې مثال داسې شو بر وګورئ یو سړی حبجنه مبیا بچا خرڅ کی ما به د خرڅ کړله قبضه مې ور کړله نو دته دا اختیار دی چې ما تیرا واپس کی کنه سبب د واپسې شته کنه شته لکه عیب خو زه بیا راپاڅېږم او د مبیا دنه پټه کما نو د بای لاس به ګډ کېږي حالانکې سبب د واپسې موجودو سبب زما د واپسې یعنی زه واپس مالک جوړېدلو سبب موجودو خو به مې لاس کټ کېږي دلته سبب موجود دی د مالک جوړېدلو ځله کپړه کټ کول دي موجود دي کنه لاس پکې کټ کېږي څنګه چې بدې زمونږ دی اوسنۍ مسله کې سبب موجودو مبیا کې بو واپس کېدلې بای ته نو سبب موجودو چې بای واپس مالک جوړ شي او پټ کړه نو به هم لاس کټ کېږي الته سبب ملک موجود دی لاس وکټ کېږي بار بار مې ویلو یار وکما اذا سرق البایع معیبد باعه چې د خرڅ کړي بخلاف ما ذکر په خلاف دغه صورت کې کوم چې امام یوسف رحم الله ذکر کو کوم صورت ذکر کو چې بای لره خيار وي او مشتری مبیا پټکی دا مثلا ویلی وکنه بایل د خو صفا بای او یار سوا او بای وضع د ملک د بار راغلی دلته ملک ضرورت نه دی وضع شوی دا اصلا دی معنی مقیاس کوا ځکه بای چې دا وضع شوی دی افاده د ملک د بار وهذا الخلاف خبر ختم شو خبر وګورئ د طرفینو او د امام یوسف رحم الله ترمنځ د کوم اختلاف دی دا ال دی چې کله مالک وی کپړه ما تراکا او شلیدو په وجه ک قیمت کې کم کمی راغلی امرا کدا سو اختلاف ال دی او ګورته وی کپړه ستا ما ته د کپړې قیمت راکته شلولې کپړه نه علمانو په دغه صورت کې ټول اتفاق دی لاس باندې کټ کیږي وجه سره چې کله دغه سړی پیسې ورکوي دا ورته وی چې مال پیسې راکه کپړه نه علمه نو ګویا کله چې شلوله کنه حق ته به استناد کو د استناد مسله ده حق ته به اړو هغه وخت کې هغه مالک جوړ شوی چې هغه وخت کې مالک جوړ شوی نو خپل کپړې کور نه بار کړي به خلاص نه کټ کی وهذا الخلاف فيما باغ صورت کې اذا اختار کله چې مالک غوړه کی تضمین د نقصان واخذ الصوب او کپړه والی فین اختار کچری مالک غوړه کی تضمین القیمه چې مال قیمت راکا و ترک الثوب او کپڑا برید علیه پسارق لا یقطع به بلاس نه کټ کیږي بده کې اتفاق ده لانه ملک لانه ملک لانه ذلك کلان ملکه ده
لانه ځکه دا سارق چې دی ملکه دا خو مالک شو داسې حال کې مستندن الى وقت الاخذ چې د ملک استناد وقت والاخذ تر هغه وخت نه مالک شوی فصار كما اذا ملكه بالهبه د دې مثال شی وسړی غلاوي کی او لاس لانی کټ شوی پرون دا مسله تیر شوی وا او مسروق من هوی وتهبه کی الکه سارق واسطا شو پیږي کنه به لاس کټ کېدو ولته به فصار كما اذا ملكه بالهبه فورث شبهه شبهه پیدا کړل او شبهه صراحت ختميږي وهذا كله اذا كان النقصان فاحشا دا اختلاف چې تیر شو یا دو صورتونه دا کله چې اختلاف فاحش او که نقصان فاحش هم نقصان کچره نقصان په ګلک کړو کپڑے لا شان وشلا ولا او به بار کړل نه به دا نقص دا د ټول اتفاق دی چې بده لک نقصان سره سارق مالک نه دی جوړ شوی چې نه دی جوړ شوی لاس په کټ کی وهذا كله اذا كان النقصان فاحشا فان كان يسيرا يخطئ بالاتفاق ولانعدام سبب الملك والسبب ملك سرران له اذ ليس له اختيار تضمين كل القيمه ځکه اوس مالک ته دا حق نشته چې ورته وای کل قیمت را کپڑا والا نه ورته وای چې تک 15 روپۍ کمه پکې راغله سرش له دو بوج سره بغیر راکا وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع لګبر وګورئ یو سړي چيلې پټه کړه کور کې ذبح کړله هغه نه پسې بار وېستله لاس به کټ کیږي وینا ولې د چکله چلې ذبح کړه نو تش غوخه جوړه شو او غوخه پټولو کې لاس کټ کېدل نه وي ځکه دا خواغه شی دی چې د فساد زر راځي ویلې مو کنه نو چې قطع غلا کله را سرقه کله چې د کور بار کوله کور چې کله بار کوله نو هغه غوخه وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها بوي السلام لم يقطع وجه لأن السرقة إذا تمت على اللحم فلا حمر على ولا قطع فيه ومن سرق ذهبا أو فضة لكبر وګورئ یو سری سونا پټه کړه نو قطعیت پکې راځي چاندي پټه کړه قطعیت پکې راځي خود سیکاریو کو چې به دغه نه دراهم جوړ کړه چاندیونه د نانی ری جوړ کړه د سونې نه بدل کو شیخه نو اوس به څه حکم وي نو په دې کې امام صاحب رائے دا ده که د نانیري جوړ کړي د سونې نه یا دراهمې جوړ کړي چاندۍ نه دې کې څه تغییر نه دی راغلی شی لا زړه په زړه دی اوس هم مخکې هم سمن و اوس هم سمن دی لهذا لاس به کې کټ کېږي تغییر نه دی راوستی او صاحبین فرمایي نه دراهمې جوړ کړه چاندۍ کې د نانیري جوړ کړه سونه کې نو تغییر راوستلو نو دا اوس دغه دراهم د نانیرو مالک شو او ما هغه عمره سونه به واپس ورکړي هغه عمره چاندي به واپس ورکړي نو شي کې تغییر را لې شیخ خپل پټ کړي دي کله چې تغییر وکړو نو ملک هم داغه وخت نه را لې کله چې خص کوو تاسو خبر پیږئ کنه استناد ده کنه نو کله دراهم رسته جوړ کړ د نانیر رسته جوړ کړه ملک را لې خو د ملک استناد به کوم وخت کېږي کله چې خص کوو نو ګویا خپل شی پټ کړي لاس به کې اوره فتوا امام سے بقوا الله ومن سرق ذهبا څوک چې ذهب پټ کی او فضه يجب فيه القطع قطع به واجبېږي فصنع دې کې قطع واجبېږي کنه مطلب بس دراهم نزيدو فصنعه دراهم د دراهم جوړ کړ یا د نانی جوړ کړ قطع فيه لاس به کټ کیږي او د دراهم او د نانیر هم دا به واپس کوي مالک تدا سینه چې هغه نفس سونه کما ده اب واپس کوي او دا د دې شو دا سینه ده ويرد الدراهم دراهم برد کوي او د نانیر مسروق من ہوتا دا امام سبرائی د مفتابی ده صاحبین فرمایي دوه خبرې یو خو دا دراهم او د نانیر د دې شو نفس سونا او چاندي به واپس کوي دویم لاس کټ کېدل هم پکې وقال لا سبيل للمسروق منه عليهما اسلار نشتري د مسروق منه بل دراهم او د نانیرو کې دا د نه دي دا د سارق شو اصل مسله په غصب کې ده یو سړی سونا چاندي غصب کې سارقانه غصب کې الاعلان ویسي به د دراهم د نانیر جوړ کی نو څه حکم دی دغه دراهم د نانیر به مالک ته واپس کوي کنه سونا او چاندي به واپس کوي نو صاحبین وي سونا او چاندي امام سے به دراهم او د نانیر فهذه صنعه دا یو صنعت ده متقوم ده عندهما دا د یو صنعت ده کنه چې دا قیمتي ده چې قیمتي ده نو سارق غاصب د مالک شو خلاف الله امام صاحب له خلاف ثابت ده ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله
امام سے بقول کې چونکې سارق مالک نه دی لول شوی نو د مسروق منه مال بار کړي حد به جاری شي. اشکال ناراضی بقول امام سے بات بچاری کی وجه لانه لا يملك سارق مالک نه جوړ شوی. وقيل على قول امام ما درته دا وخت ویلو صاحبانو یو قول چا د صاحبانو بقول کې ویلي حد نه جاری کیږي ځکه چې مالک شنو خپل شی وړلو على قول ما لا يجب لانه ملكه ځکه دا ملک دا غری قبل القطع نه مخکې ملک جوړ شوی دی. دویمه رای دار چې نه د صاحبانو قول لري چې مالک خو جوړ شوی خلاص په کې کټ کیږي. وقيل يجب لاس بکټ کیږي لانه صار بالصنعه شيء اخر وجه دا دی چې دیو ته دراهم جوړ کړ د نانیر جوړ کړو دا بیل شه دی لاس ال نه کټ کیږي چې هغه شي کې تغییر راشي او بل شه دی جوړ نشي نو به بلاس نه کټ کیږي دلته خو دی بل شه جوړ شو کنه دراهم دی جوړ شه د نانیر یو قیمتي شه دی جوړ شو نو دا په صنعت سره شی اخر جوړ شو. فلم يملك عينه د عین مالک جوړ نشو عین شي مالک پتن لګي فرق باندې پوه شو کنه. صاحبین وای کله بلاس کټ کیږي چې کله شی هما غي خو نقصان پکې راشي او چې کله صنعت سره بیخي شی بدل شي نو وس بلاس کټ کیږي ځکه هغه شي کې تغییر نه وستل کې مې چپټ کړو بلکې بدل یې کو نقصان یې امر نه وستو سیر نه وستو مخکې راځي. فإن سرق صوبا فصبغه احمر لکبر ور یو سړی کپڑا پټکل او سور رنگي او تور کو لاس به کټ کیږي کنه او یو لاس به کټ کیږي نو دا مسله خوش ولا اوس بر دي کپڑے سره څه کو د امام یوسف سے و د امام سے بیان د شیخین رای دا کپڑا به نه اخلو دا بس کپڑا مستا شو البته د کپڑے قیمت مسروق من هو تور کا لاس به کټ کو کپڑا به ترنا نه اخلو. امام محمد رحم الله وی کپڑا به ترنا واخلو د سور رنگ کم پیسې جوړي یا به واپس ورکو پتن لګي پوه شوي کنه چا کپڑا پټکړلا قیمتي سور رنگي وته ورکو شیخین وی لاس ته کټ کړي او به کپڑا عمده تبرې دی البته د کپڑے کوم اصلي قیمت دی با مالک ته ورکی او امام محمد رحم الله وی لاس ته کټ کا خو کپڑم تی والا حکم سور رنگ دی هغه څومره روپو دی دا هغه روپۍ وته ورکا. فإن سرق ثوبا کپڑے پټکړه فصبغه احمر سور رنگ وته ورکو قطع لاس به کټ کیږي ولم يخذ منه ثوب کپڑا بددن نه خستل کیږي ولم يضمن قیمت الثوب دغه شان ضامن بم د کپڑے د قیمت نه جوړیږي. وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله خمدا خما څه ویلو ما خو د شیخین رای دا کړو چې قیمت د کپڑے به ورکی وتا وای نه به ورکی کا غلط شوی ما قیمت د کپڑے بم ځکه چې کله لاس کټ شو قانون خدا دې کنه چې لاس کټ شي نو کم شي چې هلاک شي غي به قیمت دلته هلاک شوی سور رنگ چې براله کپڑا د ششو هلاک شو دا بل شي دی کنه پوه نه شوی. وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله وقال امام محمد فرما يؤخذ منه صوب کپڑا به واخصل شي ويوتا او ور بکړل شي ما زاد صوب اغه چې زیادت رنگ راوستي اغه زیتی به سی بوت ورکو فيه بدی کپڑا کې اعتبارا بالغصب امام محمد رحم الله بچا قیاس کوي غصب کې عمده شاندانو که څوک غصب وکي سرقه نه کپڑا غصب کی سور رنگ ورکی حکمدار مالک ته واپس ورکا چور کړه نو به د سیو کې هغه د سور رنگ کم زیادت راوستي پیسې وته ورکا. تاسو پیږئ خنو په سرقه په غصب باندې ولې قیاس کې علت مشترکه شته ويو والجامع بينهما كون الصوب اصلا قائما التم غصب کم کپڑا اصل و قائم و سرقه کم کپڑا اصل دو قائم دا او دا سر رنگ التم دلتم دا فرع تبع دا کنه پیږي به وكون السبق شده دا تابع دا ولو ما شیخین ورته وای لکبر وګوري شیخین وای چې وسله کپڑا پټي کی سر رنگ ورکی نو د غل د سارق یا د غاصب توجه جی هغه ملک غصب کی ما یادوا د سارق ملک چې هغه موجود دی صورتن او مانن صورتن ولی دی کپڑا سر رنگ په کپڑا کې شته کنه شته هغه ملک لاشتا مانن ولی دی قیمت بدل شو زیات شوی دی او د مسروق منه د مالک ملک چې هغه صرف مانن دی صورتن نشته صورت د کپڑے خو بدل شوی نو د چا ملک چې صورتن او مانن دواړه موجود دی غلبه ورکو نو شی سارق ل ورکه کپڑا پیږي خو چون کې لاس پکې کټ شو
او چې کله لاس کټ شي مسروق منه سارق مسروق شي مسروق سارق هلاک کړي نو دغه به زمان نوي وره ولهما ان صبغ رنگ چې دا قائم دي صورتن او مانن صورتن خو ظاهر دي مانن د پر دلیل وره مانن دا دي حتی لو اراد اخذه کله چې کچری اراده وکي دا مالک چې زړه د کپڑا واپس کوم مزبوغه نو ګوره کنه دا خبره ما نه وکړي کا مانن رنگ ولی قائم دی د سارق ملک ولی قائم دی که مالک وړي د کپڑا واپس کوم نو د حکمداري چې بیره دی رنگ پیسې واپس کا معلومیږي رنگ مانن هم سره قائم دی لا کنه ونه رسیدلی دی کماله لو اراده کچری اراده وکي چې واخلی دا کپڑا مزبوغانو زامن به جوړیږي ما زاد سبغ فيه دا قیمت کم چې زیادت را وسره رنگ پاغي کې او حق د مالک فی الصوب قائم صورتا هغه صرف او صرف صورتا قائم دی څنګه قائم دی لا مانن نه دی ما دا ویلو کنه می ګلټم ویلو تاسو لږ ورو غره یار منګم نن ګډ وړي د سارق ملک شری صورتا هم قائم دی رنگ سرخ کاری کنا مانن هم قائم دی قیمت هم قائم دی د رنگ څنګه کمالک اخلی نو د سور رنگ قیمت به سارق تور کوي ویلی مو کنه او د مالک ملک اصرف صورتن قائم دی مانن ما بخل ما الټا ویلی و صورتن قائم دی کپڑا لاشته دی خو مانن نه دی ولی کدا سارق دا شی هلاک کی قیمت شته لاسی چکټ شو او به دا شی د مخ کی ارستو هلاک کی نه به دې توان شته پی نشته پی نو کچری مانن ملک د مسروق منه قائم بکار داده چې په هلاکت په صورت کې قیمت ته خستله کنه پیږي په کماله الا ترى انه غیر مضمون للسارق ګور کنه مضمون نه د سارق معنی په هلاکت په صورت کې فرجحنا نو موږ ترجیح ورکړه جانب د سارق تزکه صورتن هم دي او مانن هم دي بخلاف الغصب غصب معنی مقیاس کوي امام محمد تویل اکبر وګورئ ولسم که یو سړی غصب کی کپڑا به سور رنگ ور کی وتا ندی کې د سارق د غاصب ملک صورتن هم دی رنگ شتر اخکاری مانن هم دی که واپس کوي د رنگ پیسې باور کوي دغه شان د مقسوم منه ملک هم دواړه دی صورتن کپڑا خدا کنه خو مانن هم دا ولی که غاصب شي هلاک کینو پاغه توان راځي اخلاص نه کټ کیږي پاغه باندې توان نه د دوړو ملک قائم دی خو ملک د مسروق منه اصل له نزکالته حکمدار چوته ورېګا پیږي کنه بخلاف د غصب کې لئن حق كل واحد منهما قائم صورتا ومانا نفستوا یا دوړه برابر شو من هذا الوجه نو فرجحنا من ترجیح وکړه جانب د مالک ته ولی هغه اصل له کپڑا لماذا کرنا اوس برو ګوري کچري کپڑے له تور رنگ ورکو یو سری کپڑا پټکله تور رنگ ورکو نو به د امام صاحب او د امام محمد رحم الله رای دادا دا کپڑا به دغه سارق نه خستل کیږي چاته ورکول کیږي مالک ته پویږي په اولاس بم کټ کیږي ځکه سارق مالک نشنو امام یوسف رحم الله وینه جی تور رنگ هم د چې لکه سور رنگ نو څنګه چې سور رنگ کې خبره وا سارق سوره ملک صورتن او مانند په تور کې هم دي دا به سارق تبریک وره وان صبغه که شری رنگ وته ورکی تور او خذ منه ددن بغسل کیږي فی المذهبین معنا یعنی اند ابي حنیفه رحم الله او د امام محمد رحم الله هم دارای دا اخلوبتی کپڑا او مالک تبه ورکو امام یوسف رحم الله وی هذا والاول دا تور رنگ او سور رنگ د دواړه برابر دي څنګه تو سور رنگ کپڑا قیمتي کولا تور رنگ هم څه کوي قیمتي کوي لأن السواد چې دام زیادت دین د امام یوسف رحم الله بنس باندې لکه څنګه چې حمرت زیادتو وعند محمد رحم الله محمد رحم الله وای هغه خبره خو زړه په زړه دا خو سور کېم دا ویلیو چې کپڑا به واپس کو مالک ته نو تور کېم دا وای وعند محمد رحم الله زیادت دی ايضا پشان د حمرت منه اعظم خو لكن ولا يقطع لاس به پکې نه کټ کیږي ولې چې کله اچھا جی لاس کټ کې خبره نه کوي امام محمد رحم الله وایي ک رنگ سور دی او ک تور دی دا زیادت دی دواړه خو چون کې د مالک ملک په نه ختميږي پرنګ کول سره مخکې تر شوی کنه ولکن ولا يقطع حق المالک هغه په نه ختميږي امام صاحب ته څه امام صاحب وایي برو ګوري وایي سور رنگ زیادت دی او تور رنگ خو نقصان دی
تور رنگ سره خو د کپړې قیمت خراب شو پوهېږئ که نه او نقصان دی غیر فاحشه نقصان دی نو مالک ته به شی واپس میلاو شي ځکه چې کله نقصان فاحشهی نو بیا هغه سړی مالک جوړیږي مالک ته به قیمت ورکوي او چې کله نقصان یسیری نو بیا به مالک نه جوړیږي مالک ته به ورکوي او د نقصان پیسې به مته ورکوي دا تېر شوي که نه وعند ابي حنيفه رحمه الله سواد چې دا نقصان دی فلا یوجب انقطاع حق المالک نو به دا نه واجبوي چې د مالک حق دی ورسره قطع شي ما ته لږ به وګورئ اصل کې مسله دا ده چې کله یو سړی یو شی پټ کی سریقه یو کې غصب وي اکله مالک جوړیږي توجه جی امام صاحب اله مالک جوړیږي چې زیادت وکي او زیادت کې چې کله داسې زیادت وي چې هغه د مالک په ملک باندې غالب شي لکه سور رنگ صورتن موجود و معنا نمو په دغه صورت کې به قیمت ورکې هغه مالک جوړیږي که دا په سریقه کې او که بچا کې غصب کې البته غصب کې واپسي کوي او سریقه کې واپسي نشته دی ولې چې لاس پکې کټ شو نو بیا خو شی غیر مضمون شو پوهېږئ که نه او دغه شان د امام ابو یوسف رحم الله د امام محمد رحم الله رایم ده البته بدی کې خالی اختلاف دی د امام محمد رحم الله بدی کې اختلاف دی چې واپس کوي به که نه به واپس کوي هغه وی واپس کوي به ملک د مالک نه ختمیږي او امام یوسف رحم الله وی نه به واپس کوي ها تور رنگ کې به دا مسله ده چې دا زیادت دی که نقصان دی نو طرفین وی دم زیادت دی صاحبین او امام صاحب وی دا زیادت نه لیدا نقصان دی او دا اختلاف د زمانې د امام صاحب په زمانه کې تور رنگ خلکو بد ګڼلو د سپینه کپړه چې به تا چا تور کړه نور به هم خراب کړه او د صاحبینو عباسیه دورو نا وخت کې تور رنگ چې دا قیمتي و نو د سور رنگ په شان قیمتي و دا زیادت و د سور رنگ په شان پوهېږئ زمونږ په زمانه کې به څه موږ به ګورو چې رنګ سره په کپړه کې زیادت راغلی که کموالی که زیادت راغلی نو بیا هغه سارق مالک جوړیږي او که کموالی راغلی بیا مسروق منهو ته واپس کوي